بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 273 دی. الدرس الثالث والسبعون یعنی 73 نمبر درس دی. د نن درس انشاءالله زموږ د آخري تمرین دی. دا تمرین حل کو. تمرین کې 2 سوال راکړي وي. ترجم بالپشتونیتی وي د عربی عبارت پښتو کې ترجمه وکړه. د عربي راکړي د دې به موږ پښتو کې ترجمه کوو. وایي خرج استاذن. خرج معنی د ووتلو. دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده. خرج استاذن، استاد روتو. للنزهة د تفریح د پاره، د تفریح د پاره. لکه سبقونو دوران کې لږه وقفه ورکړي که نه، نو استاذ لږ داسې ګرځېدو را ګرځېدو لپاره استراحت دپاره لا اوځي. نو خرج استاذن، استاذ ووتو. للنزهة د تفریح دپاره، للنزهة دی. فرعا نو دی استاذ ولیدو تلامذه خپل تلاميذه خپل شاگردان. استاذ خپل شاگردان ولیدل. یلعبون فی المیدان چې میدان کې لوبې کولې، د شاگردانو په میدان کې لوبې کولې. رأهم هغوی ولیدو، هغوی کولې، هغوی ولیدل. رأهم هغوی ولیدل یلعبون بادب چې هغوی په ادب سره لوبې کولې. د استاد ولیده چې د شاګردانو په ادب سره لوبې کولې. لا یخاصمون یو بل سره جګړې هغوی نه کولې. ولا یشتمون او یو بل ته کنځل نه کولې. ولا یسخبون او شور نه کولو. هغوی یو بل ته کنځل نه کولې، یو بل سره جګړې نه کولې، او په میدان کې ښه په آرام لوبې کولې، په ادب سره لوبې کولې او شور نه کولو. بل یحترمون بل یحترمو، دا اصل کې یحترمون دی. بل یحترمو بلکې هغوی احترام کولو. بعضهم لبعض د یو بل، هغوی د یو بل احترام کول. ففرح بهم نو استاذ د هغوی نه خوشحاله شو. فلما نو هر کله چې رأو هغوی ولید استاذهم خپل استاذ. ترکو اللعبه هغوی لوبې پرېښودې. وجاءو او لاړل الیه د هغه طرف ته، او د هغه طرف ته رالل. وسلمو او سلام یې وکړو. جاءو معنی ده راغلل. وجاءو او هغوی رالل الیه د ده طرف ته، یعنې د استاذ طرف ته رالل. وسلمو او دوی سلام وکړو علیه هغه ته، استاذ ته سلام وکړو. فرده نو هغه جواب ورکو علیهم هغوی ته السلام د سلام. ودعا او استاذ دعا وکړه لهم هغوی ته. ودعا او هغه دعا وکړه لهم هغوی ته، یعنې خپل شاګردانو ته د استاذ دعا وکړه. دویم سوال یې راکړی وغیر الافعال الاتیه. غیر تبدیل کا، بدل کا. الافعال الاتیه راتلونکي فعلونه، افعال د فعل جمع ده. الى الافعال المؤنثه مؤنث فعلونو سره، مؤنث د مذکر فعلونو نه مؤنث فعلونه جوړ کړئ. نو موږ له دا راکړي دي. ګورئ مذکر فعل دی خرجه. خرجه معنی ده دا د فعل ماضي واحد مذکر غایب صیغه ده. معنی ده هغه یو مذکر اوتلو. خرجه معنی ده هغه اوتلو. خرجه هغه اوتلو. نو د دې مؤنث راځي خرجت هغه یوه مؤنثه اوتله. سړي دپاره به خرجه راځي، ښځې دپاره به خرجت راځي. اوس سړي دپاره راځي رعا، هغه ولیدلو، هغه یو سړي ولیدلو. او د ښځې دپاره به راځي رأت، هغې ولیدلو، هغې مؤنثې ولیدلو. فرحه دا د سړي دپاره راځي، هغه خوشحاله شو. او د ښځې دپاره فرحت راځي، فرحت هغه خوشحاله شوه. سړي دپاره فرحه هغه خوشحاله شو. فرحت د ښځې دپاره راځي، فرحت هغه خوشحاله شوه. سلمه دا د سړي دپاره راځي، هغه سلام وکړو. او د مؤنث دپاره راځي سلمت، هغې سلام وکړو. نو دا ټولې د فعل ماضي صیغې دي. د خرجه، رأى، فرحه، سلمه. دعا معنی هغه دعا وکړه. او دعت معنی هغې دعا وکړه. دعت دا د مؤنث دپاره راځي. نو دې ځای پورې چې دی که نه، دې ځای پورې دا د فعل ماضي صیغې وي. دې ځای پورې دعت پورې دا د ماضي صیغې وي. ٹھیک شوه. دلته به ورته زه ولیکم ماضي مذکر، او دلته به ورته ستاسو پوهې دپاره ولیکم ماضي مؤنث. ٹھیک شوه.
اوس د دې نه دې خوا یخاصمو نه واخله تر د اخره پورې او دې خوا کې هم د تخاصمو نه تر اخره پورې دا د مضارع مؤنث ٹھیک شوه دا د مضارع مذکر صیغې دي سړي دپاره چې دوه سړي یو بل سره لکه یو سړی دی هغه یو بل سره جګړې کوي نو یخاصمو هغه دپاره راځي یخاصمو دا د فعل مضارع واحد مذکر صیغه ده اولنۍ صیغه ده یخاصمو هغه یو بل سره جګړه کوي هغه جګړې کوي هر یو چا سره جګړې کوي او د مؤنث لپاره به تخاصمو راځي د سړي لپاره یخاصمو د مؤنث لپاره تخاصمو د سړي لپاره دا اوله صیغه ده او د مؤنث لپاره دا چې ده دا څلورمه صیغه ده ښه د مؤنث لپاره څلورمه د فعل مضارع صیغه استعمالیږي تخاصمو معنی ده هغه یوې بلې سره جګړه کوي یخاصم معنی ده هغه یو بل سره جګړه کوي او تخاصم معنی ده هغه یوې بلې سره جګړې کوي یرد معنی ده هغه واپس کوي یو سړی واپس کوي او ترد معنی ده هغه یوه ښځه واپس کوي هغه واپس کوي هغه واپس کوي هغه مؤنثه واپس کوي یشتمو معنی ده هغه یو سړی کنځلې کوي او تشتمو معنی ده هغه یوه ښځه کنځلې کوي او یسخبو معنی ده هغه یو سړی شور کوي او تسخبو معنی ده هغه یوه ښځه شور کوي یحترمو معنی ده هغه یو سړی احترام کوي تحترمو معنی ده هغه یوه ښځه احترام کوي ٹھیک شوه نو دلته کې چې دا کومې دا صیغې استعمال شوي دي که نه نو دا ټولې 4 نمبر صیغې دي څلورم نمبر د فعل مضارع څلورم نمبر صیغه ده او دا چې کوم استعمال شوي دي دا د فعل مضارع اول نمبر صیغې دي ښه او هغه بره چې دي هغه عموم د فعل مضارع د مذکر دا چې دي دا اول نمبر دی د فعل ماضي او دا د مؤنث دا چې دي دا څلورم نمبر دی صحیح ده امید دی په دې به پوه شوي په دې باندې خواري وکئ ګورئ خرجه ګردان چې وکړي که نه خرجه خرجا خرجو خرجت نو څلورمه نمبر بیا خرجت راځي رأى رأو رأت دا څلورمه راځي فرحه فرحا فرحو فرحت دا څلورمه راځي سلم اوله صیغه ده سلما سلمو او سلمت دا څلورمه صیغه ده دعا اوله صیغه ده دعوا دعاو او دعت دا بیا څلورمه صیغه ده یخاصمو دا د فعل مضارع اوله صیغه ده یخاصمون یخاصمان یخاصمون او تخاصمو دا تخاصمو بیا د ماضي مؤنث اوله صیغه ده د فعل مضارع او یرد اوله صیغه ده د فعل مضارع یردان یردون ترد بیا دا څلورمه صیغه ده ٹھیک شو نو دا ټولې څلورمې صیغې دي د فعل مضارع او دا دې اړخ ته دا مؤنث ده د ماضي څلورمې صیغه ده او د مضارع څلورمه صیغه ده او اخوا چې د ماضي اوله صیغه ده او د مضارع اوله صیغه ده امید دی په دې باندې پوه شوي دا زموږ 73 نمبر درس ختم شو انشاءالله دې نه پس به 74 نمبر درس شروع کوو دا زموږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس ته اجازه غواړو هذا هو المرهم والله اعلم بحقیقة الكلام